ښکلی پاک او مبارک دین سره سره الله جل شانه مونږ او تاسو ته د دنیا او د آخرت د ښه ژوند تیرولو دپاره او د کامیابۍ دپاره او په ښه طریقې آدابو سره ژوند تیرولو دپاره انبیاء کرامو علیه السلام سلسله جاری کړې وه. هر یو پیغمبر چې راغلی دی هغه دا کوشش او محنت کړی دی چې زه خپل امتی ته یو داسې معاشره ورکم، داسې اصول او تعلیم ورکم او د خپل امتی داسې تربیت وکم چې هغه ډیر بهترین تربیت وي چې د هغې په لحاظ سره زما دغه امتی ډیر ښکلی ژوند تیری، په ښه طریقې سره ژوند تیری، په آدابو سره خپل ژوند تیری. نو هر یو پیغمبر چې راغلی دی هغه د هر خپل امتی دغه تربیت کوشش کړی دی. آخر کې زمونږ او ستاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هغه هم دغه کوشش کړی دی او محنت یې کړی دی او الله جل شانه چونکې دا آخري پیغمبر دی زمونږ او ستاسو ایمان او عقیده دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی، د دې نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته دی. نو الله جل شانه دغه محبوب پیغمبر علیه السلام لره داسې امتی، داسې امتیان صحابه کرام یو جماعت ورکو چې په دغه محبوب پیغمبر علیه السلام به ایمان راوړو او داسې جماعت هر یو صحابي هغه دغه کوشش کړی دی چې دغه پیغمبر کم تربیت کا، کم آداب د ژوند تیرولو به ښودل، نو هغې امتی، هغې صحابي هغوی به دا کوشش و، نارینه او که زنانه وي هغوی دا کوشش او خواهش به و چې د خپل محبوب پیغمبر هر یو ادا، هر یو طریقه د ژوند، هر تعلیم او تربیت، هر یو ماحول هغه خپل کی، هغه ازده کی. نو د دې وجې نه د پیغمبر علیه السلام تعلیمات او کم آداب و تربیت، کم اسلامی معاشره، کم اسلامی تربیت، اسلامی آداب چې د امت ته پرېښودي دي الله جل شانه تر قیامته پورې هغه محفوظ کړي. څرنګه چې الله جل شانه خپل کلام عظیم الشان قرآن مجید محفوظ کړی دی، دغه شانتې الله جل شانه د خپل پیغمبر، محبوب پیغمبر دغه طریقې د ژوند، دغه تعلیم او تربیت هغه محفوظ دی او تر قیامته پورې به ان شاء الله العزیز دا سلسله چلیږي. داسې خلک په دنیا کې راځي چې هغه به د پیغمبر علیه السلام تعلیمات خپلی او په هغې به خپل ژوند تیری، هغه به خپل اولاد ته ښیي، هغه به خپل قوم، ملک، علاقه کې د پیغمبر علیه السلام هغه تعلیمات هغه خوري، د هغې د ازده کولو، د خورولو حلقې به لګي، د هغې دپاره به خپل وختونه ورکوي، د هغې دپاره به خپل مال او جان لګي، د هغې دپاره به خپل اولاد قرباني او دغه سلسله به چلیږي. دغه